چې د فن د علم کلام په حیثیت ډېر اوچت دی. بیا دا چې په فن د علم کلام کې د مختصر نصفي د اعلی لیکل شوی او دا اصل کې تمهید خپل شارح د متن هغه خصوصیات بیان کو. بیا دا چې د متن د کلاولو ضرورت نه ماته ځکه شرح او لیکل او د شرح خصوصیات د تاسو مخه دا بیان چې کوم خاصیتونه ما په شرح کې کړي او د ټولو مصداق دا شرح تاسو بوي. ولته د باندې مزید نور صفات ذکر کړي چې باغی به تاسو ته تم موکي. لو يقال ينتشح المقال عن الإطالة والإملال. دا طاويان دا اصل كده فحاولت ان اشرحه شرحا كده اشرحه ده ضمير ده مفعول ده ضمير ده فاعل لحال. طاويان بدي حال کې جزره غوندون کې هم کشح المقال ده خبرو کړه عرف لرا عن الإطالة ده وجدوالنا والإملال او ده سکریوالنا الانوالنا اطالة وجدوي او املال دیر داسې لنوالي کوي چې هغه په مقصود کې ما چې دې مخالوي وېسو نو دوی چې زرا غوندون کې هم کشف المقال د خبرو پر اخلاق د تطبیق استعاری د مقال تشبیه د ذل کشف سره ورکړي چې دا چې اړه په اصل کې نه او د پښتو وي او د مطلب دا دی چې د دې پکم کې چې د اخیره شروع کیږي دیو طرف د خېل نه وره تر چجې پورې دې د کشف ور کوم یو چجې شروع کیږي دا له مده نه نه دې د کشف ور نو څنګه تشبیه د مقال د کشف سره ورته ذکر دا مشبہ دی او مشبہی محذوف دی مراد هم دا مشبہ دی دا استعاره محذوف شو ذکر دا مشبہ دی مشبہ به منوی دی محذوف دی او مراد هم دا مشبہ دی دا استعاره او کشف څه دی کوم دا د لوازم د کشف نو لازم د مشبہ به راوځي او مقال مشبہ له ثابت کړه دا کوم استعاره تفیلیه شو او د دې نه پس بیا د کشف سره چې کوم دی هغه طوایت فی اول یو طرف ته دا مناسب دي شي على طول نه باره را انسان دا د مناسبات او ملایمات مشول دا کوم استعاره تفصیلیه شو مخیر متجافیا دا بیا حل د اشرحه د ضمیر فاعل عن طرفین اختصاری او طریقان کې ځان لري کوم کوم د اختصاص د دوه طرفونو اختصاص معنی راوي او د اختصاص یو طرف اتنام دی او بل طرف اخلال یو طرف اتنام دی او بل طرف اخلال نو یو طرف چې کله اتنام شنه اتنام په غوړوالي دی خدای دا چې غوړوالي چې مومن وي تاسو کړی پېښه لکه ما کې نه ما کې نه تعالی او املال کې املال له استعمال او املال معنا کوي چې دی یو شی دا چې وګړي د استعمالي نو اسلام هغه استعمالي او هغه وګړي د استعمالي کوي اخلال عمل اندوالي کوي چې تاسو په مقاصد باندې نه کوي یعنی ټول لازم دا شرع نه لري کړي چې تاسو مقاصد باندې نه کوي او کور دي او دا وګړي من نه کوي چې تاسو په مقاصد کې کوم دي نه علاوه په نور مباحث کې نه کوي د مقاصد نه پاتې شنو ناکام راوځي دا مال شرعي نه مایا دروینه کړی دا د اختصاص د دوه طرفونو نه میزان ساتل چې هغه اتناف او اخلاص نو متجاوز عن طرفین الاختصاص اذا نظر کوم کې د اختصاص د دوه طرفونو چې اتناف او اخلاص او کې دواکي والله الهادي الى سبيل الرشاد الله تعالی له هدایت دارته رحمانه والمسؤول لدين الاسم والسداد او دا غنه سوال کو د حصول د صحیح لار او سداد او ثواب یعنی الله پاک نو سوال کوي الله پاک په کتاب کې رمال خپل نصیحت خبرې وکړي نه رسول ته وي اسمت کتابه ته او د وصداد معنا چې کومه څنګه راځي نه کتابه ته وي نه ته کتابه ته نه کتابه معنا په محشری کړل د نه معنا چې کومه کتابه ده او د نه معنا چې د رسول او اسمت چې د ګنا نه پکې ثبت شي د غلطۍ نه پکې ثبت شي دا هغه اسمت مراد دې کوم مصطلح اسمت چې د انبیاء کرامو لپاره تر ثابت دي دا نو چې د تاسو معصوم کنا د اسمت معنا دا چې د غلطونه نه بچي او د صدق معنا صحیح راي ثواب
نسوي الله پاک نسوال کولی شي نه عصمت د حصول د بچوالي شي عصمت را حاصل چې بری متن کې د غلطونه بچشه والسلام للسيرين رحم سديد سيرين تويكم صواب راي توي وهو حسبي او بشكل الله كرام ولا كافر ولا نعم الوكيل او لا تكاسل وهو حسبي ونعم الوكيل بانيو اشكال عليه حسبي وهو حسبي هو مقتدر حسبي مسرد مضاف مضاف الیه ولا خبرش مبتدا سره خبر ولا جمله اسميه خبريه ونعم الوكيل فعل مدح وكذب وكيل ذي فاعل له مخصوص بالمدح محذوف به نعم الوكيل الله تعالى ده هو مخصوص بالمدح بس نعم هو فعل في الوكيل بس كمان زي فعل شيء فاعل يعني سره فاعل كل ده مفعول به ده خبر مقدم او الله تعالى مخصوص بالمدح لغور شيء مبتدا مؤخر سره خبر مقدمنا ده جمله جوړي او انشائیه جوړي خبره به چې خبريه باندې جوړي دي کې ودانه مع عمل کې زګه دا نه مچري او حبذا او د دې علاوه عند ځم چي د دې ټول د کوم جمله تیاریږي د هغه جمله دی انشائیه او د ښکار په دې باندې ورته چې د نه مدا اثر جمله انشائیه لا شوی د مواحد بیان او جمله مواحد بي خبريه او ادب د انشاء خبر باندې صحیح کیږي لہذا دا جمله غلط شو خبر پېښ مې د دې مختلف توضیحات یو د دې اضافه کړی دا چې اصل کې مواحد دي جمله خبريه ده نعم الوكيل دا به جمله خبريه درامات کو او عبارت د محذوف اضافه ده وهو حسبي وهو مقول في حقه نعم الوكيل وهو مقول في حقه نعم الوكيل وهو مقول في حقه نعم الوكيل نعم الوكيل لمخي بدا عبارة رباس وهو مقول نجدان نعم الوكيل لمخي رب ونظام جملة خبرية شذكا وهو مقول أغاجة كمية مقتداش أو ذن توضيح دارة وهو حسبي أقول لكافير ذا جملة فحكم لإنسان كواهلا دي داوشي الله لكافي شيء ندا دوالا أو دواسي إنشاء ندا إنشاء يشعر نعم الوكيل دا جملة إنشاء يشعر ندا إنشاء أتفق إنشاء مانيوش ولذا تبوي كنا تاريخ مولس كنا نفل ذكر نو دا أتفق إنشاء فإنشاء مانيوش دوتر لحاش دريمة توجيه دالا شو محاسبين ونعم الوكيل كي دا نعم الوكيل دا أتفق ومحاسبي بالله بلکه صرف حسبي خبر بالله او دا حسبي فتاوين دا يحسبوني كي حسبي خبر دا تاوين دا چاكر يحسبوني كي او هر خبر چه فتاوين دا جمله فعلية كشي او فمحن دا خبر كي واقع شي نو پدې باندې د انشاء تفهم کول شي یوه د انشاء تفهم کول شي خبر باندې پېښ وږم نو دا ولې په دې باندې د انشاء تفهم دا نه وجه نه کنه ولې دا خبر به تاسو خیالي کې موای چې حسبي دا فتاوین د یحسبونی شو نو دا مونږه محل دا خبر چې خبر کنه دا فتاوین د یحسبونو سره وکړو نو اوس دا عبارت په منځره د مفرد شو دا عبارت په منځره د مفرد شو پښتو او چې کله دا په منځره د مفرد شو نو ورپسې و نعم الوکیل دا جمله چې ده کنه دا جمله نو دا په منځره د مفرد شو دا په منځره څه شو یعنی الله جيد دا شو وکیل جيد نو وکیل جيد الموصوف صفات الموصوف صفات په مفرد مرکب کړی ده موږ په بنه جاری کیږي جمله کو نه راځي نو ګوره دې ته کې اصل کې اصل د مفرد په مفرد باندې وشو ځکه د نعم الوکیل اصل په حسبي او په حسبي په تعویل د مفرد کې د نعم الوکیل په تعویل د څه کې شو مفرد کې شو او کله چې د مفرد اصل په مفرد باندې کې نو په دې کې انشاء او اخبار نه وي ملحوظ کله چې اصل د مفرد په مفرد باندې کې په دې باندې انشاء او اخبار په دې کې انشاء او اخبار څه لوري جملې لوري دلته خبره د جملې لوري نو نعم الوکیل اصل په حسبي باندې شو حسبي معطوف بدل سره معطوف په لدام یا خبر شو د شانه پر د هو د پاره خبر باندې پېښ وي تاسو پېښ کړئ څوم جواب شو سلام جواب احمدالي مباحث په نعم الوکیل دلته اعراب حکایي
اعراب سره حکایي او حسب دا جمله راغله شوې ده کې خدای شوې ده او بیا ورپسې چې کوم نه ملوکین جمله راغله شوې ده اکی خدای شوې ده دا نه لري دا نه ملوکین اتف دی په او حسب باندې او دا دوه په درجه د مخکې انکو کې چې مخکې انکو راغله د اولی او حسب وي بیا مخکې انکو راغله او بیا چې کوم څه وو نه ملوکین او دا حکایت په دې جمله مو مخکې انکو ته نزوا بلکې دا اعراب حکایي دی يعني یو کس جمله او حسبی راوسته او دا بل یو کس جمله چې کومه نه ملوکین دا راوسته خو مخکې د دې جمله تعلق نشته د اعراب حکایي اعراب حکایي خو د مخکې د تمي هغه شان راوځي او اصل ځکه هغه حالت جرني او دې او دا راوړي او نظم اعراب په داخل کې نظم په بیان نه ورکړي دا د حالت جرني اعراب حکایي هم دې ته دا اعراب حکایي په دوه جاری شوی دی لهدا دلته د انشاء او د اخبار خبره نشته پښتو دا مختلف توجیهات دي دغه ټول بحث چې شروع رساله او حسب یې ملوکین باندې داخلي حاصل لیکي أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية تعرف ظن فويك أحكام الشرعية منها ذكرون بعضها هذه ما يتعلق بكيفية العمل كيفية عمل تعالى بعض أحكام الشرعية عمل لكن الإنسان ده ممكن زكاة وركي أو كيفية أغير حكم وجوب دي يعني حكم سنتيات دي يعني حكم مندوبيات دي إنه دي أحكام ونتعبير فكيفيات سرقوليش وليس كوي او عملنا بعض قصارات شو يعني رقان فكرنا فإيش فكرنا نو دا خبر تاسو د دې کې چې احکام شریعت دې منها الذين بعض ما هغه چې تعلق نشي د عمل له کیفیت سره یعنی د عمل وجود سره په باندې احکام شریعت تعلق نشي د عمل د حرمت سره تعلق نشي او وتسمى او دغه احکام شریعت چې د کیفیت د عمل سره تعلق نشي دې فرعیه مو عملیه مرتبه فرعیه ورته ذکر چې دا د الهي سميو کتاب څنګه د اجماع قياس ثابت او عملیه ورته ذکر چې دا د اعتقاد سره تعلق نشته د عمل سره تعلق سره انسان مو په عمل جارحه سره کوي زکات په عمل جارحه ورکی حج په عمل جارحه سره نو چې د عمل سره تعلق ساتل ذکر وي چې بعض د احکام شرعیه نه هغري دا غي تعلق د کیفیت عمل سره او هو بیا فرعیه هم وي عملیه هم وي ومنها او بعض د احکام شرعیه نه هغري چې تعلق لري بل اعتقاد او اعتقاد سره د کیفیت د اعتقاد یو نه وي د اعتقاد سره د نفس اعتقاد سره تعلق لري د بعض احکام شرعیه کیفیت سره نه ځکه چې کیفیت سره تعلق نو بیا خبره وجوب حرمت سلام بیا په حکم تجربه او فرعیه دي لهذا ذلك هو بالاعتقاد لا تقولوا بكيفية الاعتقاد نبال الأحكام الشرعية نهاري شيء هذا اعتقاد ترى تعلق سر أكيدية أعمال سلماني وتسمى أصلية واعتقادية وتسمى وضع أحكام الشرعية الأخيرية ترى تعلق سر أصلية والاعتقادية والأصلية وتذكروا شيء نور علوم لفار بنيادي نور أشياء لفار أصلية له فلسفة أو اعتقادية وتذكروا شيء ده العقيدة تعلق سر وانت تمخيوي والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرع والأحكام أو علم تتعلق نسي بالأولى فلنبني قسم كوي لنبني قسم تشري إذا كيفية تعمل سر تعلق سر لكن كم علم متعلق إذا لنبني قسم سر إذا كيفية تعمل سر الدير اللب ورقوري إذا شاء علم الشرع والأحكام علم الشرع والأحكام شرع الشريعة جمل أو إسلام سوي أو أحكام حكم جمل إذا حكم ديري ماليش اليوم علينا حكام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاستغلال أو التخيير أو الوضع لكن هذه تفسيرات إن شاء الله كاتب التوزيع الويجي هو مفصل بحث ذلك على كل حال ندرع علم كيفية تعمل تعلق ساعتين المشارع والأحكام لما أنها هذا ماذا إذن لأنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع وجد تسميه بيانيت علم فقه علم الشرع والأحكام كلوي يعني علم تعلق ساتي د
فروع سره او د عملیات سره دیتا علم الشرع والاحکام ولوي وجد تسميه تبعاني ولأنها لا تستفاد الا من جهه الشرع ذکر چې دا نه مستفاد کیږي مګر د طرفه د شرع نه د شرعي ورته ځکه وي پېښ کړي دا وجد تسميه علم الشرع والاحکام ورته ولوي ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحكام الا اليها وكلام جدا احكام اللفظ اطلاق في الفهم صرف سبقت اليها در علم الشرع والاحكام دي چاته چې د فرعيات او د عمليات سره تعلق لري هغه علم تدافهم دانګي فورا پېښه وکړه ذکر ورته علم الاحكام ولا يسبق الفهم فهم سبقت لكي في وقت اطلاق احكامه الا اليها مگر د علماني لم تشي لكيفية عمل سره تعلق ذكر بعلم منتشر علم الشرعي والاحكام وبالثانية أو والعلم المتعلق بالأولى فلفظ بالأولى معنى وبالثانية أتفتحها والعلم المتعلق بالأولى علم الشرعي والاحكام والعلم المتعلق بالثانية وعلم متعلق بالشاتر اعتقاد الشاتر نزيل سلم والحولشي يسمى علم التوحيد والصفات نزلت بلاشي بعد رفكي والعلم المتعلق بالثانية يسمى علم التوحيد والصفات أو علم متعلق بين قسم سرياني دا قائم سرنيت علم التوحيد والصفات سوى علم التوحيد والصفات والتوحيد خاص علم التوحيد والصفات والتوحيد سنجة كتابه دا علم الشرع والأحكام وجد تسمية برا بيانك كان وجد علم التوحيد والصفات وجد تسمية بيانك نقول لما أن ذلك أشهر مباحث من علم أصول الدين يا علم كلام يا علم الفقه الأكبر جيت كم علم التوحيد والصفات ذكر لأمر وأن ذلك مشار إليه توحيد الصفات ذلك مشار إليه سجن توحيد الصفات لما أن ذلك لذي وجدنا تداء من وجد توحيد الصفات كذلك أشهر مباحثه بين مشهور مباحثنا مشهور مباحثنا ذي علم نبي وأشرف مقاصده الذين أشرف مقاصده الذين ذكر العلم في أصل سبيل توحيد الصفات باسطه إلهيات أدل ورسل بسبيان البوات رأي بيوفر أمور سمعية رأي ذاكرة بيشف أو بنيادي تسبك إلهيات لتوحيد الصفات بعض بذي علم التوحيد والصفات ذكر إذا بدأ قبيلة تسمية الجزء باسم الكل بيشف بكم تسمية الجزء باسم الكل يعني إذا تقول يجوز رواقلا وذا تقول علم من كذا ذكر شهرتنا ذي لما أن ذلك أشهر مبارك ذكر شذا توحيد الصفات أشهر مباحثنا أو أشرف المقاصد التي ذكرها برفرش وقد كان في الأوائل من الصحابة والتابعين دينا دخلوا إشكال توحيدي شذاتون أهم علم الداخلية وتعلق في البكار بالصحابة الذي تدوين كلام صحابة في كتابنا لكلام لدينا في ذلك الثلاث جواب ورقص أثر كذا في غمبر عليه السلام بوجود بركتنا ووجود مسعود فوجب عن بيت صحابه بده پیغمبر علیه السلام په مجلس کې نه سناوه د داخلي متعلق اشکالات بالکل نه پیدا کړي ځکه اشکال دې کنه اشکال د تنزل علامت دی اشکال هغه کته پیدا کیږي د شوبې راځي او شوبې هغه کته راځي چې د صلح او د مجلس نه لري پېښه په کوم اسم نو صحابه د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې نه او د رسول الله مبارک سینې نه هغه ته فيوزات منتقل کېدو دا غي دون رڼا او دون انجلاء او دون انشراح على الاسلام چې دا هغه په وجه باندې دا هغه د یو حکم متعلق مشکل نه پیدا کېږي د یو حکم متعلق مشکل پیدا کېږي اشکال بالکل نه پیدا کېدو چې کله اشکال دا هغه بالکل نه پیدا کېدو نو په دا وخت کې د دې علم د تدوین ضرورت نه دا علم کوڅه مدون چې اهل بدعت سره په حسب کله کله اشکالات یوجد کړو دې علم کې دا هغه اعتراضونه د غیر اشکالات جواب جوړ شو نو دا علم د دې په وجه باندې مدون شو او نور دون خبره ده چې د عقیدې کوم بحثونه چې په علم کې چلیږي نو دا قسمه بحث دا قسمه عقیده صحابه په دور کې نور تدوین نو شي او دا شان د هر علم دا شان لکه صحابه په وخت کې صرف او نحو وا اگر في كل فاعل مرفوع دا نور او كل مفعول منصوب لاقي كليه نوع ونور صحابه وفاعل رفع وركول او مفعول له نسب ورکول تدوین نو شي ضرورت نه چې کله وروسته اسلام خور شو جنب کرانه وته او فاعل له نسب او مفعول له رفع ورکول من بیا حضرت علي څخه حکم یا د عمر څخه حکم باندې ابو الاسود الدؤلي چې دا علم د نحو مدون کو خبره پېښ او دا شان نور علوم د فقه مثلا الصحابه په وخت کې کومه اگر چې فقه موجوده و لما کې خپل مذهب
د مدینه خپل مذهب او د کوفی خپل مذهب او کم ځای چې کم صحابه کړي نو انت د هغه مذهبونه شته تاسو ما مقدمه کې ویل او علم نو مدون شوی ورسته چې کله اشکالات کې واشو مسائل او واقعي اختلافات ډیر شنو بیا علم د فقه شو مدون شو د یو تم بدعت شوی بدعت هغه چې نه د صحابه په دور کې او نه د هغه اثر او علامت د صحابه په دور کې یلا شو چې نه د صحابه په دور کې او نه چې کوم نه د هغه څه وجه وی څه اصل وی د صحابه په دور کې اورسته بغیر د خبرو نه جوړ کې څه نه بدعت تاسو او د علم کلام اصل ګټلی او تو خو د صحابه په دور کې پروت اگر چې تدوین رسول شو سره په کثرت په اختلافات په وجه باندې یا دا تاسو مثلا پېښ وضاح خبرتي وقد كانت الاوائل من الصحابه وقد كانت الاوائل من الصحابه نو دا لا اجمعين فوري دا اسم چې لقد كان كفاره پېښ او ورته دې لصفاء عقائد ببركه صحبه النبي وقرب الاهل وقله الاوائل وخير الاختلافات وتمكن بغزاء لدار متعلق مقدم شي ورفسيد دي مستغنين عن تدوين العلمين دفار دا متعلق مقدم شي لتالفا فدرست مستغنين بإفارة ذات الشيء وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين مستغنين عن تدوين العلمين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي بيسر فعبارة دي قال ذات شوية إذا مستغنين خبر وقد كانت الأوائل لفارسوا أو دا لصفاء العقائد ببركة صحبة النبي دا عبارة دي أثر كده وجه علة بياني لمستغنين لفارس دا وجه علة بياني لسلفة مستغنين لفارس إشارة بداشي الصحابة قوانين او تابعين چې ولید دي مستغني و د دوه علوم د تدوین د وجنه چې دا علوم د فقه او علوم د علم کلام چې دا مدون کې دي مستغني او چې په ابواب کې راوړي مرتب چې په کتابونو کې وایي ولې مستغني وجه سوا لصفاء عقائدهم ببركه صحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقرب الاحد بزمانه پیغمبر رسول د زمانه انتهایی متصل او نږدې و د خپل برکات رسول الله مبارک چې یو رجل لري کېږي نو سپېڅل نور راځي بس دا وایي وقد كانت الاوائل من الصحابه والتابعين او مشاركه الاصناف الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين لصفاء عقائدهم دوجد اخبار عقائد الصحابه د پیغمبر علیه السلام د صحبت او برکت سره او د پیغمبر علیه السلام سره د زماني د نزدېکت په وجه باندې او د وجه د کوم واقعي او د اختلافات باندې او د وجه د تمکن د دوی په مراجعات ثقات سره تابعین په کور او غټ صحابه ته چې کوم لري په ثقات سره نو په دې وجه باندې مستغنین دا ټول مستغنی و عن تدوین العلماني د دې علوم د فقه او د علم کلام د فقه کې وخت اصول فقه شامل ده د فقه د علم کلام د تدوین مستغنی او د دې د مرتب کول په ابواب او فصول باندې مستغنی او د دې د مقاصد په تقریبا فروع او اصول غیر مستغنی دې د مرتبه راځي لك بهذا څنګه مدون شد علوم وين الى ان حدثت الفتن بين المسلمين لهذا المسلمانان په مکه کې فتنې سیوات د علي په قدر کېرو او بیا فتنه مشبهه مجسمه شرعيه قدريه او کراميه او شیعاګان ټول پیدا شي او معتزله ټول پیدا شي د دې ذکر شوی دی دا کله ټول پیدا شول د حق او د باطل په منځ کې فارق پکارو نو اهل حق او علم کلام چې کوم نه لاسفو مدون کو إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين تغريب الفتنين في العشاء المسلمانون كمسكي أو بغوتون شو دين فمشغانوا بامن أو اختلاف أو ميلان كذا في بدعات والأهواء وخواهش نفسانية بشرح وكثرة الفتاوي يا فتاوي فتاوى دوان ميري شخص فتوي جمع فتاوي برادي وفتوي جمع فتوى مرادي لا لفظ مرض اختلاف تيرشو يو اختلاف تيو خلاف اختلاف دې ته وایي چې هغه په اعتبار د مقصد او په اعتبار د مرجع سره چې کوم دی ممدوح یا لکه چې پوهیږي تاسو ګان لکه ګورې مثلا مکه ته دی یو کس شام نه راغی بل کس هندستان نه دی او ټول په مکه کې کوم د مکه څخه دا اختلاف دی دې په مکه کې لارو دا اختلاف دی دا اختلاف په تاسو باندې ځان او خلاف دې ته چې دا غي مقاصد جدا وي لکه یو کس ته روان شو په جانب د مشرق او د عمل په جانب د مغرب د دوه یو کې دي د شي ورته معلومه شو چې اختلاف ممدوح دی اختلاف د مضمون دی او جنا ويا اختلاف امتي رحمه الزمان والمكان اختلاف د رحمه اختلاف یاکثر د خلاف د یاکثر خبر بش دا پکې لغوي فرق دی نو توسع عند يوم الفزيمه الاحتماليه هم
پیسو تاسو به دې کې ویل خلاف لنبي یوسف خلاف لمحمد دا وخت په خلاف دا معنا واحده اوسې د تفسیر کو دا خبره ده هغه اختلاف په رحمت نو کله یوم الفار زي باندې توسعا دا استعمالېږي خبره ده فتاوی دا فتوی زمانه فتوا اصل کې د فتن ځوان نه وته دا الشاب القوي ته ویل شي او فتوی ته فتوا ځکه وي لانه يصدر من جانب الفتى القوي والشاب القوي ځکه دا مسله چې خینو دا به د دماغ مفتي خي ځوان مفتي به تحقیقات یعنی چې هغه پر ځای څه باندې تمرکز تاسو ورته ځکه ورته ویل شي فتوا ویل شي والسلام علیکم على كل حال دا د فتوی متعلق څنګه دی یو تفصیل او جمع دې فتاوا هم راځي او فتاوی هم راځي دوه ویل شي فتاوا هم راځي او فتاوی هم راځي علامه الحديث کې یو کتاب لیکل دی الحاوي للفتاوي انت فتاوا نه وایي اگر څه فتاوا جمع صحیح ده خو انت فتاوا ویل غلط دی که سودی کې دانون د تجع موافقه کړي الحاوي للفتاوي وایي خبره باندې څه کوي خدي نسوي وكثرة الفتاوى والواقعات فتاوي دي شوي او واقعات هم دي شنو دي مثلا او رجوع الى العلماء تقول